السلام علیکم کوم نیوز نه زم ریحان خان دی وخت ز سنټرل کوم ډوګر کې ویلوډم تاسو ګورئ ووره روانه ده او الیکشن ته یو څو ورځې پاتې دلته خلک هم ویلوډ دي خو لکه دا خبرې به راتللې چې یاره په سنټرل کورم کې یا په کورم کې یا په نورو علاقو کې به برنونه وي نه الیکشن نه کیږي کسې خلکو نه پوښتنه کوو که دا نمونه ته ووره ورېږي د الیکشن پورې دي آیا دو به ووټ چوي که نه به چوي موږ سره یو څو کسان دي استاد ته به که باران وي ته څه نما دی تی کوم ځای زه فاروق د ډوګر ها فاروقه که الیکشن پورې ځي منتي ووره وي بارون یا ته به ووټ ته راوځې که نه ووټ ته به راوځو انشاءالله ته ووټ په چایي که نه که دا نمونه ته بارون وي انشاءالله ووټ په چوو ته به ووټ چایي که نه که بارون ووټ به چوو صحیح دا خلک یی چې یاره مو ووټ په چوو که بارون وي کار دي داسې کې یو څو کسان نور دي چې دو نه پوښتنه کوو کسې چې دو به ووټ چایي که نه چایي السلام علیکم ملګریا څه نما دی محمد زاهد 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 ها زاهد دا راته وایه ته که الیکشن پولیس دا نمونه ته واورئ ته به ووټ ته راوځې انشاءالله راوځم ووټ ته به راوځي دا خلک څه کوم دي دا یې څه مو به انشاءالله ووټ اچوو ښه صحیح به چوو که بارون وي که هر څه وي د خلک جمهوری عمل خو ښیي بالکل دوی څه که هر قسم ته حالات وي او موږ به انشاءالله ووټ چوو خامخا به چوو داسې کې نور څو ملګري که چې دغو سره پوښتنه کوو چې دوی څه دا د ډوګر بازار ده او تاسو د مختلفو سیاسي پارټیانو جانډې هم ګورئ ملګریا یو څو خبرې کوو ملګریا که الیکشن پورې دي بارون وي یا واورئ نه ته به ووټ ته راوځې که نه به راوځې انشاءالله که خیر تاسو به ووټ بالکل ووټ خو د مو حق دی ووټ ته به راوځو مو آفرین دا خمودان په کار دی چې خپل حق میلاو شي صحیح دا اوس وګوره کسې دا خلک یی څه مو مو خپل حق ته خپل حق دپاره به مو راوځو ووټ به خامخا چوو ډېر خلکو دا ویلو چې یاره واورې به وي د دې کې به غه نه کېږي خلک یی څه الیکشن پورې ځي که واوره وي موږ به نه راوځو ملګریا که الیکشن پورې دي دا نمونه ته واوره وه یا سړه و تاسو به ووټ ته راوځئ که نه به راوځئ نو موږ به انشاءالله راوځو ولې به نه راوځو دې ته به راوځو پوه شئ خو چې ښه مثال بډای او څه تکلیف وي ورته هغه زما کوی نه چې نور به مو راوځو ووټ به عمران خان ته چوو صحیح ته به ووټ چایې که نه ووټ د ما پی ټی آی دی صحیح او دا خلک یی چې مو خامخا یې ووټ اچوو او پر امن طریقې سره به انشاءالله مو به راوځو یو کس هم دلته مو ته داسې نه میلو چې هغې ویلي چې نه زه ووټ نه چوم دا خلک څه کوم دي جمهوریت پسند خلک دي او دا خلک یې چې دا الیکشن د وشي او په ښې طریقې سره وشي که واوره وي که هر څه وي مو به انشاءالله راوځو او دی مو خپل حق ته او مو به انشاءالله ووټ چوو ملګري تاسو چېرته لرې نه راغلي یو که اندیز یو نغز اوسېدونکي یو ډوګر دا راته وایي که چیرې الیکشن پورې ځي منتې به واوره وه یا بارون تاسو ووټ ته راوځئ که نه واوره نه څه کاڼي څه راورېږي بیا هم راوځو ویری ګوډ تاسو به راوځئ که نه انشاءالله یې راوځو دا راته وایه ملګري دلته سنټرل کورم کې زنانه څه کوم دي ووټ ته نه راوځي دې ځل تاسو څه ګڼئ آیا زنانه به ووټو ته راوځي که نه ووټ کاسټ کولو ته انشاءالله لازم ټول به راځي مخکې هغوی ته د ووټ دوره علم نه و چې د ووټ څه حیثیت دی اوس ټول خبر دی ټول خلک تعلیم یافته دي انشاءالله ټول به راوځي دا تاسو واورېدلو دا خلک څه کوم دي دا یی څه زناناو کې هم شعور ورسره غله ده او زنانا څه کوم دي هغه هم دا غواړي چې مو ووټ پول کو نو امید لرو چې انشاءالله پر امن طریقې سره به دلته کې ووټ پول کیږي تاسو ګورئ دا ډوګر بازار ده سنټرل کورم کې دا که مو دا ووایي چې د سنټرل کورم دا سنټر ده ټولو نه غټ بازار ده بالکل دې کې څه شک نشته او دلته سیاسي هلې ځلې هم ډېر کېږي د ټولو سیاسي چې څوره امیدواران دي هغو په دغې ایریا باندې ډېر فوکس هم وي خو دا د خوشحالۍ خبره چې دا خلک یې چې په هر حالاتو کې به انشاءالله مو راوځو او زنانه به هم راوبسو او مو به الیکشن کې پوره حصه خلو ډېره مننه